د خیبر پښتونخوا د ردمخیل بازار که یو خوا په وسله مشهور دی نو بل اړخ ته پکې د کتابونو یو لویه لایبرري جوړه شوې ده. په دې لایبرري کې د 4,000 نه زیات کتابونه ښودل شوي دي. په دغه کتابونو کې مذهبي، تاریخي او نور ډیر کتابونه پکې شتون لري. د دره ادمخیل په دې لایبرري کې د سړو نه علاوه زنانه هم خپل کورونو ته د لوستلو لپاره کتابونه وړي. دې سره د وسلې په مارکیټ کې کارکونکي خلک هم د کتابونو لوستلو لپاره لایبرري ته راځي. عرفان الله چې تعلق یې د دردمخیل سره دی، دی وایي چې زما دوست راج محمد د لایبرري سوچ راوړی و چې په ډومبي وخت کې د کرایې دکان نیولی او شروعات یې اخیستی و. دوی وایي چې وروستو بلډینګ جوړ شو. په 14 اګست کال 2019 کې د لایبرري د حال پرانسته وشوه. او کنه شفیق صاحب په وساطت سره د ځای بلډینګ تیار شو. 14 اګست 2019 نه د افتتاح وشوه. دریم کال ده تقریبا چې دا خدمت کوم په دې کې موږ سره او تقریبا 500 پورې خلک ممبرشپ دي شته ده که نه. په دې کې چې کومه نارینان دي، سټوډنټان، زنانان سټوډنټان شته. بیا د خوشحالۍ خبره ده چې دا خو داسې ده چې اصلاحي و انډسټري ده که نه صدونه، نو هغې باندې د دې ښه چې کومه ده یو هغه مثبت اثر غورځېدلی. دوکانداران اکثر راځي دلته کې موږ سره کینی، ممبرشپ یې کړی ده او کتاب پړی وخت وباسي، کتاب پړاو کې ولاړ شي که نه. هغو د اصلاحۍ والا چې کوم خلک دي، کاروباریان دي، هغه هم د دې نه استفاده کوي. بیا د قوم تقریبا موږ د علاقه چې 15 قومه دې کې پاتې کېږو. او بیا د بازار ده، په بازار کې نور بیروني علاقونه خلک راغلي دي کاروبار کوي، نو دا ټول د دې نه استفاده کوي. او یو کال چې کومه ده هم پکې داسې شته چې زه نه ملګرو کتابونه نه درې وړي. نو برای کرم موږ سره بس دا تعاون ده، په دې مو خوشحالېږو چې موږ سره یونیورسټي دې نه فایده وي چې ته یې ممبرشپ کوي، د ځای پړی کوي، کتاب وړي او بیا دا مهرباني کوي چې په ټیم یې راوړي. دا څه وخت مخکې لږ تکلیف کورونه تکلیفات راغلي وو، نو بیا ځنه سټوډنټانو له به د نیټ مسله وه، لکه په نیټ باندې کلاسونه وو. نو د جی کې یو سټوډنټس و زموږ د درې والا، هغه تپوس وکړه چې زه څه وکړم، دا خو ما ته مسله ده. بیا ما هغه له مشوره ورکړه چې ته د ردمخیل لایبرري ته لاړ شه، نو دې ځای کې به تاله د هر څه مهیا شي. نو الحمدلله هغه هلک چې راغی کافي ټایم سره رالو. بیا هغه یعنې د هغه سټډي به چې کوله نو هغه به ورته میلاوېدو چې کم سیګنل و که نه د موبایل لکه. شفیع الله وایي چې دا لایبرري د ردمخیل خلکو لپاره یو لوی نعمت دی. د ردمخیل لایبرري دا الله پاک کی طرف نه د ردمخیل الله پاک یو غټ نعمت ورکړی ده او الحمدلله دې نه ټولو خلکو له فایده ده. خو چې څوک فایده ترې وي چاته وي، لکه مثال کے طور پر مشران هم دی له روسي سټډي هم کوي، کتابونه هم ممبرشپ یې جوړې کړي دي وړي کورونو لا. او سره دی کې موږ سره چې کومه ده زنانه چې کومه دي عام ممبرشپ یې جوړې کړي دي، خپل ورونه رالګي، هغه هم خپل کتابونه وړي سټډي دپاره.